بسم الله الرحمن الرحیم. زه یم ستاسو کوربه ساجد محمود خان د پروګرام نن سوال سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. غږ د ریډیو پښتونخوا FM 92.6 مردان. ګران اوریدونکو، د چین د ښار ووهان نه شروع شوی کرونا وایرس بیماری ډیر ملکونو ته خوره شوه او لګیا د ډیر تیزی سره خوريږي. پاکستان کې هم دا بیماری لګیا د خوريږي. پاکستان کې هم د کرونا وایرس عدد او شمار نه پته لګي چې پاکستان کې د دې په تعداد کې وخت تر وخته اضافه کیږي. د کرونا وایرس د وبا چې یو نوې قسم وبا ده او ساينسدانان لګیا دي د دې لپاره ویکسین جوړولو کوشش هم کوي. ګران اوریدونکو، د نن خصوصي پروګرام بنیادی مقصد ولسته په ساده ژبه کې د کرونا وایرس حواله سره معلومات ورکول دي. یو 2 ورځې مخکې د کرونا وایرس حواله سره یو ویډیو ډیر زیات وایرل شوی و چې هغه ویډیو کې ډاکټر غلام نبی چې پوسټ ډاکټریټ طالب علم دی په چاینا کې، هغه په اردو ژبه کې د کرونا وایرس حواله سره ډیر بنیادی او اهم معلومات ډیر په ساده ژبه کې خلکو ته رسولیو او هغه ویډیو لکونو خلکو کتله. د نننی پروګرام بنیادی مقصد هم دا دی چې منګه ډاکټر غلام نبی صاحب سره رابطه کړې و او منګه دا کوشش و چې غلام نبی صاحب نه منګه د کرونا وایرس حواله سره په پښتو ژبه کې معلومات واخلو چې منګه خپل ولسته په ساده ژبه کې او یو عام فهم ژبه کې د کرونا وایرس حواله سره بنیادی معلومات ورکو. ډاکټر غلام نبی صاحب زوالجی کې پی ایچ ډی کړی دا او اوس پوسټ ډاکټریټ کې د چاینا نه او د کرونا وایرس حواله سره پاکستانی او چاینی ساينسدانانو سره په مختلف پروجیکټ باندې ریسرچ هم کوي. زه غواړم چې منګه د پروګرام بنیادی مقصد طرف ته راشو چې دا غي مقصد تاسو ته معلومات درکول دي. نو ټولو کې اول خو بزو ډاکټر غلام نبی صاحب خپل پروګرام کې هرکلی وایم. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول اول خو زستاسو د ریډیو پښتونخوا ډیر زیات مشکور یم چې په دومره اهم موضوع باندې تاسو مال د خبرو کولو مقرر. ډاکټر غلام نبی صاحب زبا غواړم چې اول تاسو زمونږه اوریدونکو ته خپل یو مختصر غونډه تعارف وکړئ. زمانوم دی ډاکټر غلام نبی. زما تعلق د کوز در سره تازه ګرام کری سره دی. چاینا کې زه پوسټ ډاکټریټ کوم په خیبه نارمل یونیورسيټي کې او دلته کې زه په خاپیرکر کو باندې په مرغو باندې تحقیق کوم او د دې سره سره زه په کورونا وایرس په بیماری په دې باندې تحقیق کوم په هسپتالونو کې د ډاکټرانو سره او په لیبارټري کې د نور ساينسدانانو سره. غلام نبی صاحب، کرونا وایرس بنیادی طور باندې څه څه دی؟ جی بالکل، تاسو ډیر خپل سوال وکړو چې کرونا وایرس د څه شي. اصل کې کرونا وایرس دا د یو وایرس نوم نه دی، دا د یو غټي فیملی نوم دی، دا د یو غټ خاندان نوم دی. دا په دې کې بلاشه وایرسز موجود دي. هغه وایرسز بیا په کچ ګروپونو کې تقسیم کړي دي مونږه. نو دا په څلور ګروپو کې دي. یو هغه دي چې هغه صرف او صرف په هغه ځناورو کې دي، په انسانانو کې چې هغه بچوله پي ور کوي، لکه انسان شو، خاپیرک شو، نور غوا ګډ بيزه شو. دریم ګروپ دا صرف او صرف په مرغو کې او په سمندر کې، په ډالفین کې، په ویلز کې، او سلورم دا چې په خنزیر کې او په بعضي مرغو کې دا وایرس موجود دي. خو دا وایرس د انسان د پیدایش نه هم مخکې موجودو، په زرونو لکونو کاله مخکې موجودو، خو د وخت سره سره په دې کې تبدیلیان رالی او بلاشه قسمونه پکې پیدا شو. بعضي قسمونه داسې دي چې هغه مونږ ته پته نشته او موجود دي، او د دې نه علاوه بلاشه قسمونه موجود دي. مونږ ته وخت په وخت باندې دا غینه یخنۍ وهلم کیږي، خو په مونږ باندې دا قصه زیات سیریس اثر نه وي. من غیر چاپیرینو چاته فلو وی، چاته زکام وی، دا خو عام یو بیماری د خلکو ته کیږي. او موږ ته دا پته څنګه لګي چې دا فلو یا دا بیماری چې دا یا دا کس چې دی دا د کرونا وایرس نه افیکټ دی یا دی افیکټډ دی د کرونا وایرس نه؟ ځکه چې موږ غیر چاپیره اکثر ماشومان، بوډاګان یا ځوانانو کې داسې کسانینو چې هغه ټوخیږي. نو د کرونا وایرس علامات څه دي؟ کوم علامات دي چې هغه نه موږ ویل شو چې دته د کرونا وایرس خدشه ده او بیا دغه صورت کې څه کول پکار دي؟ جی دا ډیر سوال ډیر زیات اهم دی چې د کرونا وایرس علامات څه دي. د کرونا وایرس بیماری چې کوم علامات یې ډیر زیات معمولی دي په سٹارټ کې. اول چاته پته هم نه لګي، خو بده کې وچ ټوخه چې کله وچ ټوخه سٹارټ شي، کله نه کله خلکو ته مریض کوم نه هغه خوږي معمولی شانتي. بعض خلکو ته وسره تبه هم راشي
او د بعض خلکو یا د مشرانو دغه وجود هم خوږیږي او دسی کمزوري محسوسي. دا د دې علامات دي. خو دا علامات په عام نور بیمارو کې هم موجود دي. لکه زمونږ په علاقه کې عام یخنۍ کې هم دا علامات موجود دي او په نور بیمارو کې هم دا علامات موجود دي. نو چې کوم یو انسان د علامات سٹارټ شي او خصوصا په دې وبا په صورت کې نو هغه له پکار د چې احتیاط وکړي. احتیاط داسې وکړي چې خپل حفاظت شروع کړي، صفائی شروع کړي او احتیاطي تدابیر شروع کړي او ځان یو 4-5 ورځې سیټ ته کې د عام خلکو نه، د خپل مور او پلار نه، د خپل بچو نه اسی سیټ ته کې په ځان پیاله کې، په ځان ګلاس کې هغه وبس کې که فرض کا 15-16 ورځې کې د په خپل باندې ټیک شو نو دا یو عامه بیماری و. او که فرض کا د سیریس شو، د ټوخی زیات شو، د تب ډیره زیات شو، د محسوس کړ چې زما طبیعت اوس ډیر خرابېږي، نو په دغه دوران کې د پکار ده چې د هسپتال ته لاړ شي او خپل ټیسټ وکړي. کرونا وایرس یره نه احتیاط پکار دی. تاسو به د کرونا وایرس په حق لا اوریدلی، ولی یو څو احتیاطي ګامونه مونږ او تاسو د دې وایرس نه بچ کولی شي. خپل لاسونه کم از کم د 60 سکندو لپاره بیا په صابون وینځئ. د ټوخي یا انتروشي په وخت په خپل خوله او پوزه د لاس په ځای څه کپړه یا ټیشو پیپر ږدئ او دغه استعمال شوی کپړه یا ټیشو پیپر سمدستي ضایع کوئ. خپلې خولې، پوزې او سترګو له لاسونه مور وړئ. د زیات عمر خلکو له ډېر احتیاط پکار دی. د غیر ضروري سفر او ګڼې ګوڼې نه ډډه وکئ. کوشش وکئ چې زیات وخت په کور اوسئ. د نورو معلوماتو لپاره د محکمه صحت حکومت خیبر پختونخوا ویب پاڼه healthkp.gov.pk، فیسبوک پیج health department, KP یا ټویټر اکاؤنٹ health department KP وزټ کړئ. دا پیغام تاسو ته د ریډیو پختونخوا FM 92.8 مردان له اړخه وړاندې کړی شو. غلام نبی صاحب، زه به تاسو نه یو بل سوال کول غواړم چې یو کس ته کرونا وایرس منتقل شي یا هغه د کرونا وایرس نه افیکټډ شي، نو هغه له څه کول پکار دي او نور خلک د هغه نه منګه په کومه طریقه باندې محفوظ ساتلی شو چې دا وایرس هغه ته منتقل نشي؟ اجتماعي طور پر مونږ له څه پکار دي؟ مونږ له بازار ته تله بې ضرورت تله نه پکار. مونږ له که فرض کم میلې تله نه پکار. غیر ضروري خادو له هم تله نه پکار. او په غم په دوران کې خصوصا خیال ساتل پکار دي د خپل صفای او د خپل احتیاطي تدابیر چې کوم دي هغه اپناول پکار دي چې موږ خامخا خپل پوزه ته ماسک وغیرہ یا څه کپړه خامخا تړلی. د دې نه علاوه چې کله موږ په گاډو کې سفر کوو نو پکار دي چې موږ خامخا پوزه ته ماسک اچولې یا برومیال یا یو صابون کې مرته اچولې. د دې نه علاوه مونږ د جمعې په ورځ مونږ کوو. مونږ الحمدلله مسلمانان یو 15 وخت مونږ کوو. نو زمونږ مولوی صاحب لم دا پکار دي چې زمونږ جماعتونه کې کم کارپټ دي، کم قالین دي چې دا مونږ سیټ تکو او فرش باندې مونږ کوو او خصوصا د جمعې په ورځ باندې د مانځنه پس مونږ هغه صفا کوو. پکار دی چې منګه انفرادي تور باندې او اجتماعي تور باندې داسې اقدامات وکړو چې دا وایرس ډیر زیات خور نشي. نو وقتاً فوقتاً منګ ته د ډسټریکټ ایڈمنسټریشن، د پروینشل ګورنمنت، نېشنل لیول او ایون چې په انټرنیشنل لیول باندې چې کم کریډیبل ادارې دي هغه هم خپل انسټرکشن ورکړي. وزو به تاسو نه خاص طور باندې د هغه انفرادي اقدامات تاسو کوم چې انفرادي طور باندې موږ له سپکار دي او هغه نه پس کو بیا تاسو موږ ته داسې اقدامات وی چې کوم موږ له اجتماعي طور باندې پکار دي د کرونا وایرس قابو کولو د لپاره یا د دینا د دې روکثام د لپاره چې دا مزید مخکې خور نشي. بالکل دا سوال تاسو ډیر زیات اهم دی، بلکې د ټول نه اهم سوال هم دا دی چې موږ له انفرادي طور پر او اجتماعي طور پر څه پکار دي چې دې بیماری دی وبا نه موږ ځان وساتو.
زه به تاسو له یو مثال درکم د ووهان د ښار چې هلته کې دا بیماري سټارټ شوه او روزانه به 4,000-5,000 کسان هغوی ته بیماري لګېده. ای د نن په هغه ښار کې یو کس ته هم بیماري نشته، ولې هغوی انفرادي او هغوی اجتماعي طور پر خیال وساتو. انفرادي طور پر دا پکار دي چې موږ لاس نه میلاوو، بره ګډه نه کوو، ماشومان نه ښکلو. زمونږ رواج دی زمونږ په پښتنو کې چې موږ لاس میلاوو، بره ګډه کوو، او که څوک راته لاس سره مخامخ کی نو د شرم د لاسه بیا لاس ورسته کولی نه شو. خو زه هغه پښتنو ته او د خپل مشرانو کشرانو ته دا ویل غواړم چې په دې کې شرم مه کوئ، بس یو 2 میاشتې دي ګزاره وکړئ، ځکه چې زمونږ د لاس زمونږ معاشره داسې ده چې هر ځای کې موږ کارونه کوو او په دې کې بلا شي جراثیمې، نو لاس مه میلاوئ او بره ګډه مه کوئ، ماشومان مه ښکلوئ او لاس وینځئ. کور ته بهر ته وځئ، واپس راځئ، لاس 20 سکنډه په صابون باندې وینځئ. بل دا چې خولې ته ماسک یا یو رومیان یا یو صابون کې دا چې کوم دی خامخا چې کله بهر ته وځئ، خاصه پر غڼې لځئ، که غمي که خادي یا که نور بازار ته وځئ، دغه خامخا استعمالوئ. د دې نه علاوه پرنجی کوئ، ټوخی کوئ، نو که نور هیڅ تر سره نه وي په دې خپل سنګل پوزې ته نیسئ او په دغه کې پرنجی کوئ. د دې نه علاوه ګڼه مڼه مه جوړوئ چې 15 کسان 6 کسان ناسي، نو دا خبره نه ده، که پکې یو تم بیماری نو هغه نور ټول ملګرو ته دې نه بیماری ترانسفر کیږي. د دې نه علاوه چونکې زموږ په پښتنو په معاشره کې سګرټ ډېر څښلی کېږي او اکثر یو یې بل لور کي بل یې بل لور کي او نسوار استعمالیږي او هغه موږ هر ځای بیا غورځو. د دغې خیال ساتل پکار دی، هر ځای کې لاړې توکل نه دي پکار، او د دې سره سره موږ له خپل مشرانو له د هغوی ذات خیال ساتل پکار دی. که زموږ مشران 80 کاله او 10 کاله عمر وي، هغه ډېر زیات کمزوري، نو د هغوی خصوصي خیال د صفای او د هغوی خصوصي احتیاطي تدابیر پکار دی چې کله ورسره ملاویږو نو پکار دی چې لاسم صفای. د دې نه علاوه زموږ زنانه چې کله ځای جارو کوي نو دوی له پکار دي چې اوبه پیاول ډېرې اچي، د نارمل نه پکې مخکې به چې یو کوزه اوبه اچولې، یو پتیله اوبه اچولې، نو پکار چې دې پیرله پکې د 2-3 پتیلې اوبه اچي. د هغې وجه دا ده چې دا دوړه او په دې کې چې کم جراثیم دی چې هغه واپس بره د چا په خوله باندې یا په نور په لوښو کې مکس کېږي نه. یو بل اهمه خبره زمونږ موبایل ده. زمونږ موبایل مونږ صفایي خیال نه ساتو او زمونږ لاس هم سخاوي او په دغه سکرین باندې پروتي، نو پکار ده چې مونږ لاس صفا کو او موبایل له ګوتې ورو او بیا په ورځ کې خامخا 2-3 پیرې مونږ دا موبایل صفا کو. ډاکټر صاحب تاسو چې موږ اکثر په خپل معاشره کې یا په سوسایټي کې اینو چې د کرونا وایرس یو ډېر غټ خوف خلکو کې موجود دی او څنګه چې تاسو وایي چې دا د فلو یو قسم دی یا د دینه چې کوم کیجوالټیز هغه دومره زیات تعداد کې نه وي، خو بیا هم زموږ په معاشره کې یو خوف دی او د سره سره دا خبره ایکسپرټس هم دا خبره کړې ده چې د کم خلکو امیون سیستم کمزوري وي او عمر وی زیات وي یا عمر ډېر کم وي او د هغې قوت مدافعت ډېر کمزوري وي، نو هغې ته د دې خطره لږ زیاته وي. نو آیا د خبره کې څومره صداقت دی او د حوالې سره ریسرچ او تحقیق څه وایي دې باندې تاسو لږ رڼا واچوئ؟ بالکل ستاسو خبره صحیح ده چې ته چا هم قوت مدافعت هغه کمزور وي، هغه خلک د دې بیماری په اسانه ښکار کیږي. اصل کې دا بیماری خطرناک ده نه، یو پین خور شوی دی، یو تشویش زموږ په علاقه کې خور شوی دی، خو دا بیماری دونه خطرناک نه ده. خصوصا ځوانان شو، ځوانان او زمونږ خوش قسمتي هم دا ده چې زمونږ ملک کې 80% خلک ځوانان دي، نو لہذا مونږ ته دومره غټ تشویش نه دی پکار. زمونږ قوت مدافعت ماشاءالله ښه مضبوط دی. که فرض که مونږ زیات سټرس نه اخلو او په خپل خوراک باندې توجه وکړو، احتیاطي تدابیر چې کوم دی هغه خپل کو، باقاعده خپل کار کو، خپل ورزش کو، یقین وکړئ
دا بیماری که فرض که چاته وام شي هغه ته به پته هم نه لګي چې ماته څه کورونا شو او که نه وشي، بلکې هغه به محسوس کړي چې یوه عامه بیماري وه، څه لکه معمولي شان مرۍ خرابه وه یا معمولي شان تبه وه، 2-3 ورځې وه او پیناډال پونسټان سره ختمه شوه. خو چې کوم زموږ مشران خلک دي نو هغوی ته مسلې او هغه چونکې د هغوی عمر تیر شوی 80 کاله او 10 کاله او هغوی ته نور هم ډېرې بیماریانې چاته د زړه مسلې چاته شوګري، نو هغه خلک هغوی ته په دې بیماری کې مسلې پیدا کېږي. اکثر ورته نمونیا وشي او د نمونیا نن سبا چونکې څه نه څه علاج هم موجود دی، خو که فرض کا سیرس شي دا بیماری نو بیا هغوی ته مسله پیدا کېدی شي، خو عام ځوانانو خلکو ته هیڅ مسله نشته دی. ډاکټر صاحب یو بل سوال زه به تاسو نه تپوس کول غواړم چې هغه تعلق خو شاید لږ غونډه کې ډیفرنٹ سوال دی د نورو سوالونو نه. هغه سوال زما دا دی چې د دې کرونا وایرس یو خلکو کې چې اتوماتیکلی یو کس باندې دا شوبه ظاهر شي یا غته داسې اندازه وشي چې ماته یا کرونا وایرس نه چرتا یا دا کرونا وایرس ما افیکټ نه کی یا هغه په ذهن کې داسې څه شکوک او شبهات وي چې دا ماته چې کوم مسالې دي یا علامات دي دا د کرونا وایرس نه، نو هغه سره هغه کې ډیر زیات خوف پیدا شي، دغه په زړه کې په ذهن کې ډیر غټ خوف وي. نو هغه حواله سره به زه تاسو نه دا تپوس کول غواړم چې آیا د دې خوف د دې سره څه تعلق دی یا دا خوف او هراس چې په یو کس کې سایکولوژیکلی هغه په پریشر کې راشي نو دا هغه د دې وایرس سره څه تعلق لري، هغه باندې تاسو مهرباني وکړئ لږ ته په دې خبره باندې وضاحت وکړئ. بالکل تاسو ډیره زیاته ښکلې خبره وکړه چې دلته کې یره زیاته ده او خلک په تشویش کې دي، نو آیا دا دونه تشویشناکه ده او که نه ده؟ نو زه به تاسو ته یو خبره وکړم چې ټیک ته 9000 کسان د دې بیمارۍ نه په ټوله دنیا کې مړه دي، خو 80,000 نه سیوا کسان د دې بیمارۍ نه ټیک شوي دي. دا هغه ټیم کې ګرانه وه چې کله اوله پیره په چاینا کې دا بیماری رااله، هیڅ چاته پته نه وه د علاج د هیڅ شي چاته پته نه وه. اوس خو موږ ته پته لګي چې 80,000 نه سیوا کسان ښه شوي دي او د 9,000 پورې کسان مړ دي، او په دې 9,000 کې هغه خلک دي چې د هغوی عمرونه د 80 کالونه د 80 کالونه سیوا و او په دغه عمر کې بلا شي بیماریانې. که موږ خپل ملک پاکستان ته وګورو نو زموږ په ملک کې د بیکټیریا د نمونیا د وجې نه چې د هغې ویکسین شته، د هغې علاج شته، د هغې باوجود هر کال 80,000 10,000 ماشومان د دې بیمارۍ نه مري. نو په دې یو یره نه ده پکار، یری ضرورت نشته دی. که فرض که خپل احتیاطي تدابیر کوئ، خپل ورزش کوئ، خپل خوراک برابر کوئ، نو د دې بیمارۍ نه د یری هیڅ ضرورت نشته. خپل مشرانو د صفایي خیال وساتئ او د دې چونکې اوس تشخیص هم ډیر زیات تیز شوی دی، مخکې د دې تشخیص هم په الاسانه په نه کېدو، اوس په سټي سکین باندې کوي، په ایکس ری باندې کوي. د دې نه علاوه کټونه رااله، اوس چاینا داسې کټ جوړ کو چې په 15 منټ کې 15 منټو کې به تاسو دا ریزلټ درکوي. دغه شانتي وخت په وخت باندې د دې دوايانې را روانې دي او د ټول نه اهمه خبره دا ده چې ټول ملکونه تقریبا څومره چې هم ترقي یافته ملکونه دي د دې په ویکسین باندې لګیا شوي دي. نو ان قریبه ده 3 میاشتې 4 میاشتې یا د دې هم کې د شي زر شي چې د دې ویکسین هم مارکیټ ته راوځي، نو ان شاء الله بیا په د هیڅ د جری ضرورت نه. دا که فرض کا څوک په سټرس کې راشي، څوک په تشویش کې او په هر ټیم په یره کې، دا ډیره زیاته خطرناکه خبره ده. د هغې مین وجه دا ده چې څوک په سټرس کې راشي د هغه خوراک ډیر کم شي اکثر، او دغه قوت مدافعت ډیر زیات کمزور شي، او د کم انسان چې قوت مدافعت کمزور شي نو په هغه باندې یو وایرس یا یو بکټیریا یا هر یو جراثیمي هغه په اسانه باندې حمله کولی شي او بیماری پیدا کولی شي. نو عام ټول لوسته زما دا گزارش دی چې هغه یاره دی بالکل نه اخلي، خپل پټو کې خپل مزدوري دا دی بالکل کوي، خو صرف او صرف احتیاطي تدابیر دي دا دی خپلی او بالکل بے فکر خپل کار کوي. دا یو عامه بیماری ده، دومره ډیره زیاته خطرناکه بیماری نه ده. او بدین بل اهم خبره دا ده
چې کوم سوشل میډیا دا کوم افواګانی دي یا بعضی نور اکثر افواګانی یو د خلی او د بل د خلی خبرې خوري شي په دغه خبرو باندې بالکل یقین مکوئ. غلام نبی صاحب چونکه تاسو د ټایم کې هم په چاینا کې او چاینا کې چې کوم صورتحال په ووهان سیټي کې جوړ شو، ووهان ښار کې چې کوم د کرونا وایرس حالت او هغه نه پس هغه باندې هغه کابو واچو، نو چونکه تاسو دا سیزونه ډیر کلوزلی نه تاسو سره د حواله سره تاسو ابزرویشن چې دی پرایمری ډیټا تاسو لري، نو زه به د حواله سره تاسو نه تاسو کول غواړم چې داسې کم اقدامات یا کوم سټریټجی وا چې د هغه تحت چاینا حکومت په کرونا وایرس باندې کابو واچو یا ډیر حد پورې هغه کم کو یا د کرونا وایرس هغه مسله چې واغې باندې ډیر حد تک کابو ورواچو. نو دې حواله سره به غواړم چې تاسو زموږ اوریدونکو ته داسې د هغه سټریټجی یا د ګورنمنت هغه چې کوم پالیسی وا هغه حواله سره لګونته کې تاسو رهنمایي وکړي چې هغه زموږ چې کوم داسې اوریدونکو دي چې هغه په هغه باندې عمل وکړي یا هغه اقدامات چې کوم دغه دی هغه باره کې ورته. چاینا کې چې کله په ووهان ښار کې دا بیماری سٹارټ شو، نو هغه ټایم چې کوم هغه ډیر زیات اهم ټایم لکه یو تهوار او د دوی د سوای چې او کچ اخترو او ټول خلک خپل کورون دتله د دې اختر مناولو لپاره. نو د چاینا حکومت ریل سرویس، جاز سرویس، بس سرویس دا ټول معطل کړه او خلکو ته وی چې په خپل کورونو کې په خپل کمرو کې تاسو محصور شئ. دوی ته په خوراک ملاویدو خواته چې کوم سپر سٹور وی هغه د سوخته پورې کولاو وی، خو دلته کې چونکه آنلاین سیستم دی په کمر کې کېنا خوراک را بغه او بس بهر د خپل دروازې نه خوراک راوغستو. دغه شانتي څومره چې هم ترانسپورټ گاډي وو، دا کا بسونو، دا کا موټر وی، دا کا موټر سایکل وی، ټوټل چې کم دی هغه بند کړي. چې څومره هم غونډي بکې دي کاغه تهوارونه وو او کدا نور څه پروګرامونه هغه ټوټل معطل کړه. سکولونه، یونیورسيټاني، هوټلي، ریسټورانټي هر څه بند کړي او هسپتال ولا په یو په شپږ ورځې کې جوړ کو او بلې په 9 ورځې کې دوه کټ هسپتالونه جوړ کړل. خو دغه یو څو ورځې لګوټي چې اولنۍ وبا او په خلکو کې یو تشویش وو، نو خلک یو 2-3 ورځې دسي وېریدله. د دې نه بعد خلک به د خبرو سره عادت شو چې آیا دا خو زمون د حفاظت لپاره ده. د دوران کې دوی ته د خوراک سم مسله نه راغلي، که فرض ک بیماران بشو نو هسپتال ته چې کم نه فری وړه کېده، ټیکسي به فری، علاج به فری، تر دې پوري ک په د باندې د 1 کروڑ روپو خرچ راتلا او کدل 100 روپو خرچ راتلا، دا ټول خرچ به حکومت کوله. نو خلک هم د وخت سره سره مطمئن شو او الله رحم وکړو. دا بیماری د ووهان د ښار نه شروع شو او اصل کې یو بیمار هم نشته دی. کورونا وایرس کورونا یو فلو یعنی زکام دی، کوم چې د یو انسان نه بل ته یا د جراثیم لګیدلي سيزونو استعمال سره لګیدي شي. د دې نه ځان بچ ساتلو لپاره خپل لاسونه هر 3 غنټې پس په صابون یا سینیټایزر کم از کم تر 60 سکند پورې وینځل پکار دي. د خطرې په دې ورځو کې یو بل سره د لاس او غاړه ملاولو نه ډډه وکړئ. د استعمال په عام ځایونو کې د دروازو، د پوړو جنگلو او د گاډي دروازو وغیرہ باندې غیر ضروری لاس ملګوي. که کولای شي نو د کپړې نری دستانه استعمال کړئ. که پچا کې د زکام علامات وي نو سمدستي ورته ماسک واچوي او هسپتال ته ورسوي. د متاثر شوي خلکو نه کم از کم 6 فوټه لري اوسئ. د مشرانو او حاملو زنانو ډیر خیال وساتئ. د زکام په صورت کې د غیر ضروری دوايانو خړلو نه ډډه وکړئ. په احتیاط کې خیر دی. د یری په ځای رامخ کې شي او د خپل ځان او خپلوانو حفاظت وکړئ. پروینشل ډیزاستر مینجمنت اتھارټي خیبر پختونخوا. ډاکټر غلام نبی صاحب زوبا دوباره تاسو شکریا ادا کول غواړم چې تاسو خپل مصروفیاتو کې د پښتونخوا ریډیو مردان د پاره ټایم وباسو
اخر کې بزغواړم چې تاسو داسې څه پیغام وي یا څه میسج وي هغه زمونږ خلکو ته زمونږ ولس ته زمونږ ګورنمنت ته زمونږ چې کوم صاحب اختیار دي هغه ته ورکول غواړي نو تاسو هغه پیغام ورکول شي د پښتونخوا ریډیو مردان په ذریعہ باندې. بالکل روز تاسو خبره بالکل صحیح ده. موږ د دې قام بچیو او د قام زموږ سره موږ چې واړو ډیر زیات هلي ځلې زموږ سره کړی دي او کوم د ملک نه بهر هم یو خو زموږ زړونه او زموږ مینه چې کوم دغه تر خپل ملک سره د خپل علاقې او د خپل قام سره ده او که هر ټیم وي او که هر څنګه خدمتي او منډه ترلې نو ان شاء الله موږ به خپل قام سره کوو چونکه کوم د چاینا خبرو وکړو نو دلته کې ساينس ټیکنالوژي سہولیات ډیر زیات دي او د دوی باندې یو ډیر زیات غټ مصیبت تیر شو تقریبا چې 80,000 کسان او ته د بیماری شو او د دوی یو ډیر غټه تجربه ده نو موږ کوشش کوو چې دوی د تجرباتو موږ زده کړو وکړو د دوی مشرانو سره د دوی ساينسدانانو سره موږ کینو پاسو او دا غوونه موږ زده کړو چې آیا تاسو څنګه دا بیماری دا کنټرول کړه او هغه تجربات موږ د خپل عام لوس سره د خپل ملک د خلکو سره موږ د او خبر کړو دی حال احوالنا او خصوصا خپل پښتون قام خپل کلیوال په ساده شډله پښتو کې موږ په اسانه باندې پوهو چې څنګه تاسو د دې بیماری نه ځان ساتلی شئ او څنګه دا بیماری موږ ختمولی شو که فرض کا هر یو کوړما د هر کوړمې مشر ماخامي خپل بچو ته په خطرې قباندې دا کوم خبر چې زموږ وشوي په دې باندې پوهږي نو زه امید لرم چې زموږ کله زموږ کوسات به ان شاء الله تعالی د دې بیماری نه محفوظي او ان قریب ده میاش یو نیمه دو ان شاء الله تعالی چې دا بیماری به زموږ د ملک نه ختمي او ان شاء الله کچرته هم زما د خدمت ضرورتو دا که په ریډیو باندې او دا که په ټي وي باندې او دا که په اخبار باندې او ان شاء الله زه او زما سره نورم داسې پاکستانی ملګری شته چې موږ هر ټیم تابعدار یو د خپل ملک د خپل علاقې د خلکو د فلاح او بهبود لپاره. ګران اوریدونکو دا ډاکټر غلام نبی چې د چاینا نامنګ سره د فون په لیکه باندې تاسو ته اهم معلومات په ساده ژبه کې په آسان الفاظو کې درکول زموږ بنیادی مقصد دا او چې کم احتیاطي تدابیر د کرونا وایرس حواله سره پکار دي هغه باره کې موږ تاسو ته معلومات درکو او دوی مغه خبره دا وا چې کم غیر ضروری خوف او خراس پتا سو کې یا په عام خلکو کې هغه خلاف موږ داسې یو پروګرام وکړو چې تاسو ته داسې پته ولګي چې د خوف کار نه دی د لپاره موږ احتیاطي تدابیر پکار دي احتیاطي تدابیر واحد بچاو دي خوف صرف د حد پورې پکار دي چې څومره حد پورې کې دي شي موږ خپل وسایل خپل ځان خپل چې څومره حد پورې کې دي شي موږ کوشش پکار دي چې احتیاط وکړو احتیاط واحد بچاو دي. ګران اوریدونکو موږ بغواړو چې تاسو دا پروګرام اوره او په دې باندې عمل هم وکړئ او چې کم حد پورې ممکن وي دا پروګرام تاسو نورو خلکو سره شیر کړئ چې د ډاکټر غلام نبی صاحب دا پیغام ډیر نه ډیرو خلکو ته ورسي په ساده الفاظو کې په اسانه ژبه کې او هغه خلک په دې باندې عمل وکړي. ګران اوریدونکو موږ غواړو چې تاسو زموږ د پروګرام په خپل هم وره او په دې باندې عمل وکړئ او کوم ممکن وي نو دا پروګرام تاسو مخکې خلکو سره شیر کړئ چې هغه ته د دې کرونا وایرس حواله سره مختلف معلومات ملو شي او داسې حفاظتي اقدامات یا احتیاطي تدابیر هغه اختیار کړي چې هغه سره خلکو ته د دې کرونا وایرس خلاف چې زموږ کم جنگ شروع کړی دی هغه کې زر تر زره بری ملو شي ان شاء الله موږ به د خپل ګورنمنت کو هغه صوبایي ګورنمنت ته کو نېشنل لیول باندې وفاقي حکومت ته کو ډیسټریکټ ایڈمنسټریشن دی یا لوکل انتظامیه د هغه سره به پوره تعاون کوو ځکه چې د کرونا وایرس خلاف موږ ټول خلک به په یو ځای باندې د دې خلاف جنگ کوو نو الله غو موږ د دې تدارک کولی شو. ګران اوریدونکو زه به تاسو نه اجازه غواړم تاسو قربت ساجد محمود خان تاسو نه اجازه غواړي په دې امید سره چې ان شاء الله ډیر زر تر زر به موږ د کرونا وایرس کمولو یا د باندې قابو اچولو کې کامیاب شو او الله پامان.